نو چا چې روزګار خرابوي، کاروبار خرابوي، یو ورځ وي یو ورځ نه وي. دارنګې اکثر مزدوران غریبانان چې څومره چې وي، کله دیاړه وي کله نه وي، کله چا خپل دفتر وي او دفتر یې کلو کړی وي، د په هغې باندې لکونه روپۍ لګولې وي، خو ګاه کسټمر ورته بلکل نه راځي. کرا هم شي نو سمون نه خوري، خبره وشي هر څه وشي، په منځ کې بیا هر څه خبره خرابه شي. بعضې اوقات داسې هم کېږي چې چا کاروبار وي او کوم ځای کې کاروبار کې دا لګي بلکل زړه نه لګي، ګاهک راشي سره هر سامان پروت وي خو دې ورته یار نشته دی. نو داسې هم کېدی شي یا چا چې روزګار وي خو برکت پکې نه وي، مطلب هغه هېڅ قسم ته فایده نه میلاویږي، روزګار کې خو بس هغه زندګي پرې روانې بچت نه جوړېږي ورته. نو چا ته چې هم دغسې مسله وي نو دا وظیفه دې هم کوي، او که تعویض کول غواړي تعویض دې اول د سورې فاتحه ولیکي، سورې فاتحه بیا د سورې اخلاص 3 ځله ولیکي، او هغې نه بعد دا آیات مبارک دې ولیکي الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوي العزیز. دغه آیات مبارک دې ولیکي او دا د کوم ځای کې دکان کې یا روزګار کې یا کوم ځای کې دې پیسې ږدي، مطلب دراز وي ګله وي، هغه ځای کې دا کاغذ کېدي ان شاء الله العزیز. د الله تعالی نه مې پوره امید دی دې سره به ستاسو روزګار هم ښه شي، ګاهک به هم ښه شي، او په دکان کې یا کوم ځای کې ته روزګار کې هی کې برکت هم راځي، کور کې هم برکت راځي، جنګ جګړې ختمیږي او سره په خپل منځ کې اتفاق هم راځي. ډېر بهترین آیات او بهترین زبردست کار کې په دې روزګار باره کې. او که څوک یې وظیفه کول غواړي په دکان کې یا کوم ځای کې سړی روزګار کې یا کوم ځای کې دفتر کې کوي یا کومه کمپنۍ وي، څه ځای کې هم دی روزګار کوي، هغه ځای کې دی که نه روزګار پرمننټ نه وي او کله یو ځای کې کله بل ځای کې کوي، نو خپل کور کې دی دا وظیفه شروع کړي الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوي العزیز. دا آیات مبارک دی ځان سره ورځ کې یو ځل وی ان شاء الله العزیز. تاسو فایده وګورئ، هر قسم نه تاسو ته مخم کولاوي، هر مخ نه تاسو ته پیسې راځي. او دا وظیفه زه خپله هم کوم الحمدلله ثم الحمدلله. الله تعالی غفور رحیم دی، الله تعالی دا چا باندې هغه ظلم زیاتې نه کوي، الله تعالی په هر چا باندې خپل رحم و کرم په نظر باندې ګوري. نو الله تعالی موږ تاسو ته هم د خپل رحم و کرم په نظر باندې وګوري، زموږ څومره مسایل دي الله تعالی د خپلو خزانو پوره کړي. بعضې ملګري زموږ نمبر غواړي، زموږ نمبر هم یوټیوب چینل کې شته او هغې کې داسې نایاب ویډیوګانې محبت باره کې، جادو باره کې، نور ویډیوګانې هم چا من جادوي ختمولو دپاره، نو تاسو هغې ته وزټ کوئ شئ. هغې تاسو نمبر هم څوک چا د څه قسم مسله وي مختصر وایس پر دې جواب به زه ضرور درکوم. الله رب العزت خوشحاله کړه، الله تعالی زموږ تاسو مشکلات د خپلو خزانو پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.